अजीजान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम چې څه وخت کې وفات کېده، صحابه ورته وویل چې یا رسول الله تا نه رستو به زمونږ نظام زندگی څه وي، مونږ به څه کوو؟ هغې ورته وفرمایل ترکت فیکم امرین کتاب الله و سنت. اے صحابه دوه څیزونه مې درته پریښي دي، یو د خدای قرآن او بل زما حدیث. که تاسو د خدای په قرآن او زما په حدیث عمل کولو نو چرې به نه ګمراه کېږئ او همیشه به د الله د رحمت د سوري لاندې وي. او که تاسو قرآن او حدیث پرېښوه نو خدای به تاسو پرېږدي، یو ورځې نه به بلې له ذلیل یئ، بلې نه به بلې له ذلیل یئ، بلې نه به بلې له ذلیل. دا آخرینی وصیتو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. قرآن کریم دا قانون دی، د مسلمان د ژوند دا قانون دی چې ستا د زندګۍ ټولې فیصلې چې دي هغه په دې کتاب کې، او که د دې په موجودګۍ کې تا د زندګۍ فیصله بل کتاب له یوړه نو تا دې قرآن سره ظلم وکړ. که د الله د نظام په موجودګۍ کې تا د زندګۍ فیصله د پیرنګي قانون له یوړه نو تا خدای سره ظلم وکړ. نو نن د خپل ملک ټوله دنیا وګورئ، هره ورځ دا قوم الله سره ظلم کوي، جناب محمد رسول الله سره ظلم کوي او قرآن سره ظلم. نو چې د کوم قوم د قوم نظام ټول دای چې هغه خدای سره ظلم کوي، رسول سره ظلم کوي، قرآن سره ظلم کوي، وای په ایمان د مرګ نه وروسته دا قرآن به دې قوم د پاره شپارس کوونکی وي. اوس بله خبره ده که ضیاءالله کم مړ شو 40 ورځې به په دې ریډیو کې ورپسې قرآن ویلی کېږي که نه جي، او فاتحه خواني به کېږي او خلق به په قبر ګلونه چړاوي. حاجي لیکن تاسو په ایمان وایئ 10 کاله د دا ټول قوم په تیاره کې وساتلو او ورته ووایي چې دغه د اسلام لمې پایې لګولې دي، دې خوا نه را روان دی، دې خوا نه را روان دی. تاسو خیال را اجدانو قرآن نن ستا په ملک کې قسمیه درته وایم چې دومره شرمېدلی ستا په ملک یو کتاب نشته لکه چې په پاکستان کې قرآن شرمېدلی. که ته وایه چې ما خو زه خو یې سپوم، زه خو یې موچي کوم، زه خو بې اودسه ورته لاس نه لګوم، نو قرآن دنیا ته سپولو لا یا موچي کولو لا نه دی راغلی. تاسو د پیرپايي خلق به په نوخار دی ته څه کلی وي داخلو خلق ستاسو عدالت نوخار دی، ټیک ده. نوخار کې به مو مقدمې هم کړي، 302 به مو هم کړي، 107 به مو هم کړی، دیوانی قصې به مو هم کړي چې مجسټریټ تا ته 107 151 کې ضمانت واورئ یا درته آرډر وکړي چې جیل ته یې واستوئ او مجسټریټ سره د پیرنګي جوړ کړی قانون پروتي او ته پې ورمنډه کې او سپی او سینې سره یې لګی او سپی او سینې سره مجسټریټ ته وایي دا څه کوې؟ وایي جي زه د دې قانون ډېر عزت کوم. به درته وایي بچې خبره وره دا په سپولو مپولو نه کېږي، تا دا کار ولې کولو چې د دې قانون په ضد کې رالی. نو مجسټریټ به تا په سپولو معاف کړي. سیشن جج چې د 500 حکم در باندې وکړي او ته ورمنډه کې او تعزیرات هند یا تعزیرات پاکستان راواله او سپی او سترګو پورې مګې او جج درته وایي چې دا ولې؟ وایي جي زه د دې قانون ډېر قدر کوم، که زه پې معاف شم. اب ورته بچیا دا قانون دې دپاره نه دی چې ته سب کې، دا دې له دی چې د دې د دفو نه ځان لرې ساته. که د دې په ضد کې رالی نو په سپولو به بیا نه معاف کېږي. تاسو پوه شوئ په خبره؟
कुरान करीम कानून दे उस दासी चावेली दी चे दे पजत के आउच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल लूर बीबी फातिमे तावे या फातिमा तो सलीनी माशे ए फातिमे दुनिया के दे कसकारी मातो आए चे कम हो बचिया यौ नसीहत में वावरा चे द कुरान द दफो नजान बच साता कत्तप क़यामत के कुरान रऊनी वे नु जबर इखलास वाले ने यानी पैगंबर खपल लूल तवई कत्तप क़यामत के कुरान रऊनी वे जबर इखलास वाले नशम ताओ मा चे क़यामत के कुरान रऊनी से इखलास ही बमसो